قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد ترې تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړې ادله په لاسو خپې لږ زور وکړي چاپېدلی وکړي خاوند مې ستړی راغی ورګې لږ زور ولګو په لاسو خپودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلار هم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې یو پیالی چای ورېږه په منډه در پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي والا که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای والا پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیالی چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحالی وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومان راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینه وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی م یو دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه د لاسه کېده د لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه که بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به ورسره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی ولا یوړل او مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی ولا یوړه داسې درته وګوري مړه توره غوښه دې راوړه ښه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې ته نری غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی دا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي دوی نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه و برباد شو سار نه ماسخوتنه پورې خوړو جب جبرا چې ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایه څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که نه دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یو جوړی یا دوه جوړی شکر دی مونږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړی او ورته خوشحاله یې الحمد خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي ټول حقونه ولا مونږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وی الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پوزې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب جون تباه شو کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي ماشوم جړی او موږ دې د خوبه وویستو غریبه د خوب نه نو وتله سو چې ته ویې د خوبه وویستم خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه او کنزل نخرې به ښځې ته کې په اسد ته مور سره چې ماشوم نه قلاریږي او پوټې ورسره په ډونګ واندې واله ماشوم ورسره قلار که غول چې یو کې ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی ولا په لاسونو پاکوي ورونی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه د یو خپل زوی ورونی یو سړی دی ووینځه زه به نام دې سړي ته ووایم هغه غریبه لګیا د هغه ورونی ولا دغه د متیاز هغه وینځي د غول هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکوي صفی ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیاز کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیاز کوي او صفا کوي آسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوې زیاتې به نه کوې ښځو ستا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی هغه یې صفا کړي هغه یې ووینځي هغه یې دله پوخ کړي ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي اسان کار دی ځکه نه ته یو 15 دړی دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار دله هغه صفی کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه ته وینځلی شي جامې
جامې د لا غریبین دي اوچۍ استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سهار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستاره څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی مېلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولېږي ښه مزېدار خوراک وله ولېږي ښه مزېدار که لږه یې پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه که لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که نه دا ټول ښځې کوي نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کوې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي ظلم به په ښځه بالکل نه کوې زیاتې به نه کوې لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې د دوی هغه مارچ دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بې شک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونو نه زه اخلم بې شک بالکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما را دې وجود څوک دی بیا الله دی که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وایي دا سترګې دې ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود و دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود و دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دې ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دې مالی را کړی د چا دی الله او مرضی زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایه او که مسلمان نو اختیار به زمه او مرضی به د چا وي الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آوارا میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې زه بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم او سړیا الله پیدبی دې معافي دا خبره خولې لراله نه ده په کار خو زه به یم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه او څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ما څه هلکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رستی ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رستی پرده رب العالمین رستی ده رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے مبارکه پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه لونو ته دې مو وایه د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچوي دا ما ویلي دي که د الله ویلي دي نو که خدای منې خو خدای ویلي دي او که خدای نه منې نو بیا خبره ده زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی وایه په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي په هغوی اپاکې وې بیبیانې هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیباتو للطیبین قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي خدای گواهی ورکوي چې پاکې دي او بیا هم وایي پیغمبره برقه ورپسر ده خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي پاکې او بیا هم رسول الله مبارک ده فرمایي پړونې ورپسر ده ستا په لور خو اعتماد دی وی با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابع بصریه غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي او میانځ کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث درېیم به ورسره شیطان ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده نو بیا نه کتل نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده نو بیا ورته ونه کتل نو بیا ورته فاطمه بچې میاشت کتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم بچې ولې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري په دې میاشت زما د سړو نظر یو ځای کېږي
حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو ښځه هم ورته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وایي چې کله د ما جنازه وړی نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوی دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي شي او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت شته زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري دي چې خاوند ورته وایي داسې به نه ځي بلکل به نه ځي پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومانو لونو ته چې سړی سبق ښیي نو ښه ده او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښځه ورته زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښه ده او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خیږي نو ښه ده او که ښځه وله وخیږي مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي ښه دا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روان دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار نو جنت له به ځي او که به نه ځي رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي دیوی میں راجسم و میری مرضی زما وجود و زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی با دا چای دا اللہ چه مسلمانی او که کافری بیا چه رسخ وخی کوا دا پیشوگانو سر اسپو سر رو بے کوا دا سلو سر بربنڈا کردا چه صدیق وخی کوا یورپ والا نظام چلے و قبل نظام چلے دا تریم سواد تا سو کالا مخ کرے خبر التا که یو مولانا صاحب راته خبره کوله د سواد د حالات چې ټیک شو نو د انجیوز دا ښځې راوتې وې نو د انجیوز یو جنۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لستوڼې نی کټ کپس پتلونې چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه هغې سبزي مبزي پرې کوله دا جنۍ وردن نه شوه نو جنۍ ورته وایي ترور دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کوم وایي سره پام وی سره پاره خو زه به مخورم پخه به کوم خاوند به مې مخوري نو زمیندار کور و کور کې غوا په اخور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جنۍ ورته وایي ای های ترورې ته د غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا له دې هم خاوند ګیا راوړي او پی تیلي او تاله هم سبزي راوړي او پیدا درنه اخلي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې ولګه وړه ذات کا په کور کې ډوبه ناستې لکه د غوا په شا کور کې به مړه شي ختمه به شي چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره رادن نه شوه چې خره رادن نه شوه هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تاو دې خره کې زه فرق دا خره هم ټول اوس په ډیرانونو ګرځي او تم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشته چې کم ځای شپه وکړه او تام چې کم ځای شپه وکړه دیم بازارونه ولیدل او تام ولیدل نو زمونږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله دا صالح دي انشاءالله دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله هغې خو پرده وی ظلم دی قرآن وی قرآن ته ظلم دی هغې وی نکام ظلم دی نکاح ظلم دی قرآن وی فنکحو او بغیر د نکاح هغې ته څه وی زنا ورته وی زنا وی نکاح ظلم دی نو چې قرآن ته څوک ظلم وی قرآن ته ظلم وی د خدای نیکبخت دی او وی مونږ به صرف د بچو راوړو مشینونه یوسف ماشاءالله نو زمونږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي راوړي د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مو دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي ولې ځکه دغه بچی به مسلمانې
دغه بچی به قرآن خواني، دغه بچی به ذکر کوي. دا د مور پلار دپاره ملغلره ده. څه شی دی؟ ملغلره. نو زمونږ دا خو شکر الحمدلله په بچو وروړو خوشحالیږي. او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښه د یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته ریوا چې یو د هغه راوړي که نه یو راوړه که نه په خاوند باندې. دا اوس عقل دی، دا سوچ دی. مونږ دې له نوي پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو. ښه نو مه کوه کور کار. کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر دی. په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی. او کور کې خدمت نه کوي. خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي. خپل بچی دی وله کوي، خپل خاوند دی وله کوي، راوړي درله په محبت یې کوي، په مینه یې کوي، په وهلو ټکولو خو یې نه کوي. زما وروڼو دا یو لویه شوشه زموږ په دې ملک کې روانه ده. او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي، دولت ورکوي، او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي. او هغوی دا یو شی خور و خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لر شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي. خدای دې خفه شي پروا نشته، کائنات دې خفه شي پروا نشته، شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته. او چې زموږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی. ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی. خوشحاله ژوند دا دی چې زموږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز. حیا او پرده چې خدای کم شي انسان له خوښ کړی دی هغې کې خیر دی، هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز. نو به هر کیف دی کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي که موقع پیښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم. او موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ، د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ. او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ، د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ، د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ، نو دا نفاق دی، صرف د خولې اسلام دی، دننه دا کفر دی. زه امریکې ته او برطانیې ته چې څه م خوښوي هلته کوئ. موږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوئ، دا خشته ماحول موږ له مه خرابوئ. انشاءالله دې خرابولو ته تاسو موږ نه پرېږدو. موږ د الله او د رسول د احکاماتو سړي پابندي او ښځې پابندي. ښځو له حق ورکړی دی، سړو له خپل حق، د هر چا خپل انداز دی، د هر چا خپل معیار دی، د هغې مطابق به ژوند تېري. الله یې زموږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي. او الله یې زموږ دا لوڼه خویندې د غلط کردار نه او د بدعملو نه په امن کې وساتي. او کومې خویندې لوڼه چې زموږ د پردې او د حیا لاندې کوم ژوند تېروي، الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کې د مارونو ګورې د آخر کې بیا درته ویم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تېروئ، د شریعت مطابق به ژوند تېروئ او د حیا ژوند به تېروو که خیر وي انشاءالله العزیز. ښه مولانا غنی الرحمن صاحب دا زمونږ د